د کوزدر شالم بابا کلی کې د قربانۍ د غوښو پخلی رواج یا روایت هغه شان ژوندی ساتلی شوی دی چېرته چې د قربانۍ غوښې پخیږي سپینې شوروا او کورني غنمو کوره تنور ډوډۍ کلیوالو ته وړاندې کیږي نن هم په دې کلي کې داود خان او علي جان وضیحه پخ کړې ده دا زمونږ د کلي روایت دي د پلار او د نیکه او د هغې زمانې نه د پخوا نه را روان دي او په دې طریقه باندې چې کله قرباني وشي نو دا بیا موږ پخو او بیا چمګاونډ دا خلک په اتفاق باندې راځي او د یو بل سره د مینې محبت یو اظهار دی او دا په دې باندې موږ فخر محسوسوو چېرې زمونږ د کلي د کور چمګاونډ اتحاد او اتفاق ښه برابر دی نو په دې باندې چې کوم دی زه د الله تعالی شکر ادا کوم. علي جان خبرې کوم د شالم بابا نه نو کله چې زمونږ قرباني وشي نو مونږ دا درې حصې کړو دا یو حصه په دې غریبانو کې وشو دا یو حصه ځان ته کېدو دا یو حصه چې دا نو دا پخه کړو او په دې کلي کې مطلب دا چې زموږ کم غریباران خلک او داسې چې هغه قرباني نه کړې دغې نو هغو راشي دلته کې ورسره ساده روټۍ او ساده شوروا او غوښې هغه وخوري او بیا خپل کورونو ته ځي دا رسم چې دی دا تقریبا زمونږ د والد صاحب د وخت نه مطلب د هغو نه مخکې دا را روان دی دا زموږ په دې علاقه کې دا پروګرام په خاص کر په شالم بابا کې چلیږي او زمونږ خو خپل د یادو به دا و چې تقریبا د 80-85 کال نه مطلب دی چې زمونږ والد صاحب دغه ایج به او هغو مخکې هم دا پروګرام چلو او اوس هم هغه پروګرام چې دی نو مونږ چلو او د هغو په هغې نقش و قدم په دغه باندې روان یو او د الله تعالی نه هم دا دعا ده چې دغسې دی الله پاک مونږ هم توفیق راکړي چې مونږ کله کور ژوندي شو مونږ هم وچلو زمونږ د راتلونکي کوم نوی نسل چې هغې هم وچلوي زمونږ د دې کلي دا روایت دی چې دا قرباني مرباني و همدغه کې بیا دغه کې دا پخه کې دا چمګاونډ خلک راځي او په خوشحالۍ باندې چې دی د یو بل سره په مینه محبت باندې دا خوراکونه کوي او خلک ډېر خوشحاله دی. زما خپلو ټولو مسافرو ته خاص کر د کلي چې څونه مشران کشران دي ټولو ته زما له طرف نه سلام دی. خوانه زموږ د مشرانو یو دستور را روان دی دغه قربانیانې وشي او بیا لکه په دغه کې دغه پخلی مخلی وشي چمګاونډ خلک راغونډ شي او د مشران راشي کشران راشي او دغه یو کلتور دی دا روان دی. ځینې کشران وسنۍ زنانه د وضیحې د غوښو پخلي روایت خاتمې سبب ګرځي کم چې به پخوا اووه ورځې جاري وو. څه زمونږ د دې زنانو هم کمزوري ده به یې روټۍ پخولو ته نه جوړ نو د دې وجې به یې دا روایت ورو کمیږي او کلي له به څوک دا روټۍ او دا دغه کوي خو الله دې وکړي چې دا ټول په اتفاق دا کار بیا د سره کې او روان شي نو پخوا به وضعیې کمې وي نه به وي غوښې به کمې وي خلکو به پخولې په نمبر باندې دا نمبر به رسېدو په دغه 2-3 ساعتو کې به دا رسېدو هغه شپږمې اوومې ورځې ته په نمبر چا به داسې نه شوی کولی چې تقسیم کړي وی د وضیحو د غوښو د سپینې شوروا هډوکو او کورني تنور خپلې ډوډۍ خپلې مزې دي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر.